دین ما ډیر محترم کشر رور حضرت مولانا امانت شاہ صاحب حفظه الله او حضرت مولانا تاج الامین جبل صاحب حفظه الله او داسې نور ګڼ شمېر علماء کرام هم موجود دي او د حضرت مولانا فقیر محمد صاحب دامت برکاتهم خواهشو څو ځله مخکې هم دستاربندو کې برابطه وشوه خو د خدای شان د ټیم به نه برابرېده او نن هم زه ډېر مصروف وم زما ورور دی مولانا یوسف احمد د هغې د مدرسې نن دستاربندي ده نو ما وی زه خو مېلمانه ډېر راغلي وو خو مې زه به وروستو درته ځان راورسوم حضرت مولانا صاحب خواهش و درونو د دې باب او د حدیث مختصره ترجمه به درته وکړم عام مجلس کې عوام دوستان ناست دي اگر طالبانو خبرې که کوو نو بیا به د عام دوستان پې پې نه شي مجلس به بې فایدې شي نو داسې یو څو ضروري خبرې به وکړم او هغه د صرف او نحو او بلاغت تحقیق یا د روات او حالات علم درایت الحدیث مسائل مستنبطه وغیره په هغې ډېر زیات وخت لګي او هغې باندې به د عام دوستان پوه هم نه شي صرف ضروري یو څو خبرې به راته ورونو عرض کړم یو دا دی چې د عوام الناس ورونو له وایم چې دې کتاب ته بخاري شریف وایي دا د دې کتاب نوم نه دی دی له چې ملا صاحب کوم نوم یې ښودی دی هغه یو اوږد نوم دی الجامع الصحیح المسند المختصر من احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وسننه وایامه و اوږد نوم وینام ګرانه او یادول هم ګرانې لکه شرجامي مونږ وایو خپل نوم خو الفواید الضیاییه دی داسې ډېر کتابونه دي هغه د مصنف نوم ته نسبت شي او بس هغه یادېږي نو دا کتاب هم اوږد نوم یې لره نو بیا به ورته خلکو جامع د امام بخاري وي او د خپله هم ورته جامع ویلی دی یا صحیح د امام بخاري دی خپله هم وایي زما کتاب صحیح دی نوم د ده د قول نه وتی دی جامع د امام بخاري یا صحیح د امام بخاري او بیا د جامع تعریف تاسو اورېدلی چې جامع څه ته وایي یا صحیح څه ته وایي صحیح د حدیث هم قسم دی او د کتاب قسم هم دی او جامع د کتاب قسم دی چې هغه اته قسمه ابواب باندې مشتملي سیر آداب و تفسیر و عقائد فتن اشرات و احکام و مناقب او صحیح مغیر توی چې هغه په احادیث صحیحه و مشتملی نو صحیح د امام بخاری او جامع د امام بخاری نو بیا زمون خلک ورته بخاری شریف وایي او دا بخاری شریف ورته ولې وایي کوم ملا صاحب چې دا کتاب لیکلی دی د هغه لقب بخاري دا هغه نوم محمد و پلار نوم اسماعیل د نیکه نوم ابراهیم د نیکه د پلار نوم مغیره او د نیکه د نیکه نوم بردزبه او بخاري ورته ځکه و چې دی په بخارا کې پیدا شوی دی بخارا کې د ده کور ما لیدلی دی د بخارا ته تلیم یاره تقریبا ستاسو د مدرسه د دومره کورې دی دومره به دې نه لږ بره کوټې دومره دی او پکې اوس دیني مدرسه جوړه شوې ده خو طالبان پکې نشته جرندی عموما داسې میلمانه راشي نو هغوی ته کولو کي او بیا یو بوډا بابا سره چابیانې دي او نور جرندی د ګټو دیوالونه دي په خټو والې شوي دي خو اورېدوه ویلېدل دا چې شپږ اووه سوه کاله مخکې به پکې درس کېده دا د خپل ابایي کور دی د امام بخاري په هر کیف ماشومو چې دې په سترګو ړوند شوی نو خدای ته به یې مور ژړل بکت وابتهلت الی الله الله ته یې جړام کړې ده او ډېره زاریم کړې ده نو خوب کې حضرت ابراهیم علیه السلام ولید نو هغه ورته وایي ولې ژاړې وی زما بچی دی او ما نیت کړی چې په ده به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو علم کوم هغه په سترګو ړوند شوی دی نو په دې ژاړم نو هغې ونه بشارت ورکړه وی مبارک شه بچی دی خدای جوړ کړی نو چې دا راویښه شوه ویې کت نو الله په سترګو جوړ کړی
او نظر یې د مخکې نه تیز و. نو ما نه اکثر طالبان تپوس کوي وایي دا ته چې وایې چې نظر مخکې نه تیز و دا څه دلیل دی؟ تا وله چک کړی و څه که هغه زمانه کې مشینان اوسه؟ طالبان خو هر قسمه سوال کوي. نو زه ما سره دلیل شته. د یو کتاب لیکلی تاریخ کبیر د امام بخاري، ډېر ناشنا کتاب یې لیکلی. د هر کتاب عجیبه دی. تاریخ کبیر د دې یو ډېر مزیدار محقق کتاب دی. نو هغې کې دی وایي وی د دې کتاب اکثر سما د شپې د سپومۍ رڼا ته لیکلی دی. نو چې یو ملا د شپې د سپومۍ رڼا ته کتاب لیکي نو اندازه لګوه چې نظر یې تیز دی که نه. مونږ تو اکثر په لاره روان یو، ډرایور ته وایو هلکه دا خر دی بچی کا، او وایي خر نه دی انسان دی. نو مونږ په رڼا ور بس د خر او د انسان فرق نه شو کولی، او هغه د سپومۍ رڼا ته کتاب لیکي. بهر کیفه لومبی علم خو په دې خپل علاقه کې حاصل کړ. ماوراء النهر به یې دې ته وایي. ازبکستان او تاجکستان او سمرقند تاشقند دا ما کتلي دي. دلته به یې لومبی دلته علم حاصل کړ. او تاسو ته به خپلو شیوخو فرمایلي مې چې هلته یو عالمو داخلي په هغه یې په ماشوموالي کې په سند یو اعتراض هم کړی. نو هغه اوږده قصه ده. نو بیا مور سره ته بیت الله ته لاړ. یو دی و یو ورور احمد. نو چې حج نه فارغ شو او مور یې طواف وداع وکړله او بیت الله ته ودرېدل. نو دې مور ته وایي مورې تا زه د الله نه څه لغوښتی؟ وی بچې د رسول الله مبارک د احادیثو د علم دپاره. نو علم د حدیثو خو دې علاقه کې دی، مکه او مدینه نه. نو که ما پرېږدې چې دلته د احادیث را جمع کړم نو ښه به نو دې راکوټې عمر نه کشر. نو مور پې یارېده چې دا ماشوم بچی دی خدای مکه ضایع نه شي. وی نه مور افتله دعا را سره کړه. تاریخ لیکي چې مور یې د بیت الله خوا کې مطاف کې ودرېده او ډېرې وژړل. او الله دا بچې ما دا رسول الله مبارک دا حدیث و علم لغوښتی دی خدایه، خو راکوټې دی نو زه د سره څوکم دلته یې پرېږدم. فوسته الیک یا رب العالمین، تا ته مې وسپاره، الله ته یې مل شه. هغه زمانه کې خو فلین کوچ نو، هغه زمانه کې خو ریل ګاډې نو، ټیلیفون نو، خطونو سلسله کمزورې وه. نو خدایه زه به دې بچي سره څه کوم؟ زه بچې الله ته مې د خدای په کور کې وسپارلی. مور له تسلي ورکړه. وی مور فکر مه کوه، ته دعا راپسې که الله به زما حفاظت کوي. مور ته لاړه او دې پاتې شو. او وروڼو ګورې د ډېرو علماو په علم کې د مور دخل دی. د امام بخاري علم کې د مور دخل دی. امام احمد ابن حنبل پلار دې د 2 کالو چې پلار یې وفات شوی د 2 کال څومره لوی عالم دی خدای جوړ کړ. عبدالله ابن مبارک خو مور پلار دواړو خو لوی محنت مور کړی دی. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د هغه علم او تقوا د مور برکت دی. خواجه معین الدین رحمت الله علیه د مور برکت دی. مور څونه خواري کړی دی علماو سره. خواجه معین الدین اجمیری ته مور وی مور چې بچې چې ته ماشوم وې ماشوم چې ته ماشوم او تعالی ما پی در کول، نو ما داسې وخت کې تعالی پی نه دي در کړی چې زه بیا اودس وم، ما به اودس کوم نو ته به مې سیلې تا اچولی. او بچې تا ته پته شته چې ته اوځې بار ته دین لا، نو زه مصلې ته وخېږم خدای ته لاسونه اوچت کړم تعالی دعاګانې کوم. زموږ د غټو محدثینو په علم کې د مور غټ کردار پاتې شوی، غټ کردار د مور. نه امام بخاري مور ورته ډېرې دعاګانې وکړو، ډېر زیاتې وژړل. او دا ترې را رخصت شو، دی یې پرېښود یوازې یک تنها. ارورم ترې لاړ احمد او مورم او په شا به یې ژړل، کتل او ژړل. او دې مور له تسلي ورکوله بچې الله ته مې وسپارلې، مورې فکر مه کوه، زه د حضور پاک د احادیثو خدمت کوم، نو الله به په ما مهربانې زما په حفاظت کوي. مورې لاړ. نو دې لګیا شو ګرځېد. نو ما د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه اورېدلي چې په هغه زمانه کې څومره دنیا وه په ټوله وګرځېد. هغه زمانه کې چې کومه مشهوره دنیا وه. یمن ته لاړ، لوی سلطنت اسلامي. شام ته لاړ، لوی سلطنت اسلامي. هغه زمانه کې دا چې
اردن دی او دا نور ګردونوا فلسطین او د اسرائیل دا ټول ته به شام وي مصر تلار او د مصر لاندې بل ریاستونه بحرین لوی ملکو اوس خو راکوټې شی دی دی مکتل کوفه بصره او دا ماورا النهر خو یې مخکې نه کتلي د رسول الله مبارک احادیث به یې را جمع کول هم به یې یادول هم به یې ځان سره لیکل او په څومره محنت زمانونو څومره محنت سره دی په خپله وایي د قول درته ووایم وایي داسې وخت په ما تېر شوی دی چې ما په یو بادام او په دوو بادامو شواروز ګزاره کړې او په دمشق کې د یو عالم نه حدیث لیکل نو دې مار به منډی والا او دسماتي له دستونه په غریب لګېدلې بیا به او وینه به تېتله نو بیا به راغی او دس به وکړه کې به ناست بیا به منډه کړې بیا به راغی او دس به وکړه کې به ناست نو یو بوډا ورته وایي چې درس ختم شو بچې دا ته څه له منډې و دسونه کې وایي باباجي خېټه خرابه او دستونه مې دي هغه لاړ کور ته او ډوډۍ والا د غنمو د زیتون په تیلو کې پشته کړه ولې راوړه وایي دا وخوره باباجي په ما خو طبیب ډوډۍ بنده کړې ده وایي ته بچې دا وخوره طبیب پرېږده زما ومنه هغه یې پرې وخوړه چې ویې خوړه نیم ټیک شو وایي څنګه شوې وایي طبیعت ډېر ښه شو دا دې پکې څه دارو اچولي وایي صبر کوه لاړ ولې نوره خوشته کړه او غوړي پکې واچول دا تیل ښه ډېر بیا پرې وخوړه وایي بچې څنګه شوې وایي باباجي ټیک شوم خو دا دې پکې څه دارو اچولي ورته وایي بچې هېڅ دارو پکې نه خو څو ورځې ما تا ته کتل چې ستا ډوډۍ نشته ستا خېټه سپوره ده زموږ ډاکټران وایي دا کولمې مومنټ کوي حرکت کوي نو چې دې کې خوراک نه دا یو بل سره جنګېږي بیا نو دا پخې شي زخمي شي کولمې دې سپورې وي صرف کولمې مې درته غوړې کړي ټیک شي داسې حال او تقوا یې څومره وه اوهو حیران بشي د کشتۍ په سفر ته نو پیسې ورسره وې پخوا به غټې روپۍ وې نو هغه یې شمېرلې تیلی کې یې واچولې نو یو غل ورته شیشه غشته هغه ورته وکتل چې ملا صاحب سره خو دومره پیسې دي د تیلی رنګ هم غل نوټ کړ او د تیلی مزې هر څه د نظر لاندې کړل دی چې بستره اوچته کړه پیسې پکې ونغښتې او روان شو کشتۍ ته وخت نو غل هم ورپسې وخت نو کشتۍ چې سمندې لاړه نو غل آواز وکړ وی خدای مو بخښه ما نه یو تیلی پروت دی او دی رنګ دی او دی مزې دی او دومره روپۍ دي که چا سرې مالی راکړي امام بخاري حیران شوم چې خدای زما د کشتۍ رنګ هم غلطه معلوم دی د مزې رنګ هم او د پیسو شمېره دا څه مسله خو چې ده شمېرلې نو غل ورته کتل که نه مولیان خو وي سادهګان کوي د خلکو مخکې پیسې څه نه شمېري علما زموږ ډېر سادهګان په دې مضاربت کې څونه خلک وډبول ما ته چې وایي مولیان ما یې ګوره قرآن خلاف تاسو کړی قرآن کې الله تعالی فرمایي ولا تؤتوا السفهاء اموالهم سفهاو له مالونه مه ورکوئ او مولیان د مال په باب کې سفها دي دا نه پوهېږي او تاسو مال ورکو ولې بعضې مولیان لکه جبل په شان لږ تکړی څه شو هلکه دا ما ته وایي مزه درنه مخکې ده یو 2 منټو له به راځئ نو هغه جبل نارواری لکه ناست دی نو بعضې لکه جبل په شانې وایي خلکو سرمن نه م راوباسي لیکن هر مولا خو داسې نه که نه مولیان خو وي سادهګان دا دکانداران مونږ ته ډېر خوشحالېږي چې مونږ ته سودا کوو مونږ ته چې او هر سره باندې وکړي او په امغت کې مه وایي هر سره نه ووایي یقین وکړه دا ګورې حقیقت ته یو دا ډاکټر له تللی وم پېښور ته هغه راته دارو لیکل داسې یو راکوټې ماشوم و یاره د 12 کالو 2 ماشومان یو رانه یو خوشحال دا مې ډېر دوستان و هغوی ویل مونږ له به راځې مونږ سره چای به هم څکې او دا ماشومان نه مونږ سره یو پوټۍ مونږ سره به راځې او مونږ په پلانکۍ مدرسه کې طالبان هم یو مې بیا دلته ویل دلته ماسپښین نه پس دلته دغه کوو مزدوري کوو ورسره کېناستم هغه 5 روپو والا بوتل څه شی دی هغه ډبي والا هم را باندې راوړو مې زه خو نس کوم نس کې
دارو یې راله راواغېستل چې ګاډي ته وختم ما ته راشه دارو وګورې چې د 100 پیسې مې ورکړې چې ومې کتل نو په 200 روپۍ رانه پکې زیاتې اخېستې وې ای وړو ماشومان وویل نو بیا مې دغه ورولېږم مې ته ورشې ورته ووایې دا دې څه کړي سپېره که دغه بل له ورکولم خو هسې یې راکول نو ما خو په تاسو ګمان طالبان یې ما له به دارو ځان راکړې وایي دا مونږ خطا شوي نو مونږ په سټ کې وایي دا مولیان صاحبان دي دی خو هسې په حساب کتاب نه پوهېږي نو امام بخاریم ساده خو غلم ګورې غلو غلم د هر قسمه که نه غل هوښیار وي هغه د پښتو متل درته نه کوم پښتانه خو د غل او د قاضي څه خبره کوي دته نه وی خو غلم ډېر هوښیار دی همانشاه نو هغه غل یو ځل چې دغه کو ده او سپلی نه وی اخېستې وي او داسې یې کوه سپلی خوا کې ځان سره یې ښودی نو یو غل راغی ورته وایي استاد جي دا سپلی ځان ته مخکې کېږده څوک بیا درنه پټې کړي هغه وایي څنګه به پټې کړي دا ما سره خوا کې نه دي ګوره وایي خوا کې دي خو څوک بیا درنه غلا کړي مخکې کېږده که نه یا د خدای ساده خو دا خوا کې مې پرتې دي که مخکې خو چې یو اودس کوم اوبه پرې راپرېوځي وایي درته وایم مخکې کېږده که څوک بیا درنه پټې کړي وایي څنګه بیا پټې کړي وایي ګوره وایي تا غله نه دي لیدې وایي داسې به راوچتې کړي ته به ورته ګورې وی روان بشي نو روان شو وی منډه بکې نو منډه یې کړې ده خو یې ما تاسې نقشه جوړی که نه چې ده ورته کتل غل سپلی تختول نو غلو خیاري نو هغه غل خو چې ده پیسې شمارلې ورته یې کتلي نو غل ګوره چغه وواله نو خلکو یې څه چغې د جوړې کړې خو چې په چا دې شکې ولټوه نو دونه هوښیار و چې نیغ په امام بخاري رانغی بل ځای شروع یو لټو بل شی برآمد ده نو چې کشته منزل مقصود ته ورسېدله نو غل امام بخاري ته کوز شو بستره په وګڼله نو غل هم ورپسې شو نو چې خلکو نه ځان له شو کاکاجي ته ودرېږه وی نور تم خپې او زم خپېم خو اتیلی دې څه کړه وی سپېره بچیه خو تا راباندې دعوه وکړه نو زه د کشتۍ غاړې ته شوم او پتیلی مې غونډه دریاب ته وغورځول وی دا ولې خو یا به ستا شوې وه او یا به زما شوې وه وی ستا کېدې نه شوه ما له خدای علم را کړی دا زما تیلی وه تا را نه شوه ګټلی بیا دې ولې دا دومره زرګونه روپۍ دریاب ته وغورځولې وی تا ته پته نشته چې زه څه کار کوم زه د حضور پاک د احادیثو خدمت کوم سبا په تاریخ کې ولیکلی شي چې په امام بخاري په کشتۍ کې د غلا دعوه شوې ده اگر چې دروغ ده کیدی شي د چاړه کې راشي چې رښتیا غلا نه یې کړې نو زما حدیث به څوک نه قبلی نو خیر دی که زما زرګونه دراهم دا اوبو ته پرېوتل ډوب شو خو چې زما د وجې د رسول الله مبارک په احادیثو په لمن داغ را نه شي قسم دی زمونږ د علماو ډېر لوی خدمت کړی زمونږ دا خلک وایي د مولیانو څه کړي ما تاسو که سترګې وغړولې قسم دی که د مولا نه بل خوا لاړ شي تاسو به بیا د مولا لاسونه ښکلوئ تندې به وله ښکلوئ تاسو به مولا ته په ډېر لوړ نظر ګورئ خو سترګې پټې دي سترګې غړېدلې نه دي مولا څه کړي دي مولا دا کړي دا ګوره دا پټ کوه څومره علما تیار کړي دا د مولا برکت دی دا شاته محافظان هغه پټادنو ستا تیار شو د چا برکت دی دا علما دا مدرسه د چا برکت دی دا عالم یو عالم پیدا کېدل قسم دی دا یونیورسټو کالجونو دا ټول ډاکټران انجینران دا افسران دا هر څوک زموږ د قدر وړ دي موږ د قدر په نظر ورته ګورو د عزت او د احترام په نظر ورته ګورو موږ له ملک آباد کړی دی موږ له دنیا آباده کړې ده خو دا ټول را یو ځای کا د یو طالب څه کې د یو حافظ د خپې دوړې ته هم نه رسېږي عند الله د خدای په نس خو لوی مقام لري علما د پیغمبرانو وارثان جوړی علما د پیغمبرانو جانشینان جوړی علما مخ د ځمکه په عقیده ډولی کوي په ښکلي عمل او په اخلاقو ډولی کوي علما خو ځانونه برباد کړل قسم دی وګرځېدل په کوڅو کې چندو پسې چندې غوښتل اسان کار دی څه دپاره چې ستا د بچي نه ملغلره جوړه شي علما ډېر کار کړی
دا حدیث دا تفسیر دا ښکلی عقیده عمل اخلاق قسم دی دا د دې علماو برکت دی او محنتونه یې کړي دي موږ ته را رسولي علما چینی قیامت به دې په سکندونو کې راځي علماو ته خو په دریاب کې دننه کبان دعاګانې کوي په سوړو کې میږي ورته دعاګانې کوي رسول الله مبارک فرمایي هغې ته پته ده چې زمونږ بقا او زمونږ وجود د عالم د لاسه دی که عالم نی بس د خدای نوم ختم لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله ترمذي حدیث دی د الله نه صرف د الله د نوم ورد نه مراد اخو مشرک هم الله وای لئن سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله يهودي وای عیسائی الله وای د الله نه مراد د الله نوم د صحیح عقیده سره رښتل دي او صحیح عقیده د عالم سره تعلق لري علما ختم شو عقیده به ختم بس بیا به قیامت راځي فوراً به قیامت راځي دا ځمکه کور چې ته جوړی دا منګکانو له او لړمانانو له او ماشو له او میږو له نه جوړی ځان له جوړی دا راسراسې بې څه پکې اوسېږي دا ځمکه خدای مسلمان له جوړه کړې ده او دا کافران د ماشو او مچانو میږو لړمانانو مثال دی ستا د برکت اوسېږي چې ته ترې ختمه شوې کور نه چې انسان لاړ څومره دې پس ورځه پلسترې به راغورځېدلي ختم به مسلمان چې لاړ د مخ د ځمکې نه فوراً به قیامت راځي او د مسلمان د ښکلې عقیدې د بقا تعلق د عالم سره دی عالم چې ختم شو څه ختم دا خلک نه پوهېږي سادهګان دي سادهګانو تاسو له خدای روزي د ملا د برکته درکوي تی ملا له ورکوې ستا ډوډۍ دی خوري یا بذات یا بالواسطه نو خدای پاک دنیا باده کړی ته جب دی که ملا ختم شو په خدای یقین کوه که د ستا دوکان پاتې شو قسم دی که د ازمر پاتې شو سپوږمۍ پاتې شوه هر څه به ډزو ډوزو ختم به شي علماو ته دعاګانې کوي دا څه کوي علماو خو ستاسو حیا محفوظ کړې ده ورچه وګورئ خلک بربند ګرځي چې کوم ځای ملا نشته زه په ډېرو دنیا ګرځېدلې قسم په خدای ما ښځې لیدلې دي په ازبکستان کې مې لیدلې دي په تاشقان کې مې ښځې لیدلې دي ما په خپلو سترګو لیدلې دي چې په دا سټ باندې جینکۍ د سیمټو بوجۍ یو هم نه زه یو بوجۍ نشم وړی یو ځل مې بوجۍ اوچته کړه خپې مې تېره تل را نه غورځېده یو بوجۍ نشم اوچتولی دوه او درې بوجۍ په دې سټ پرتي او ټرک نه کوزي او هلته رسوي منډې وې جینکۍ دا پلسترې کوي دا ما په خپلو سترګو لیدلې دي پلسترې کوي لګیا دي ګلکاري کې خښتې لګي ښه دی جینکۍ ګاډي ګرځوي یو ځای کې زنانه ټرالی کې ټایر پنچر شوی ولاړه وه غریبه یوه ډرایوره وه په ګاډي کې ولاړه وه او هلته خو قانون دی چې ودرېږي به نه نشي کولی چا سره چې ته ودرېږي په سړک باندې نو بیا ولا خلک رالل او ودرېدل نو هغې غریبې هغه د ټایر قابله نه شوه کولاولی هغه کمزوري دي که دا کارونه کوي خلک وایي اسلام موږ له حق نه دی راکړی سړی خدای ته وګوره حق دغې ته وایي بربنډې ګرځي پلسترې کوي زه په یو هوټل کې دیروم یو بوډۍ ښځه وه یاره که غالبا ده وه یو پنځو یو کالو به وه سار به غریب راله و مسلمانه سار به راله وختي لوښي به ووینځل ناشته به پخه کړه د ټول هوټل د خلکو د ناشتې انتظام هغې یو په سر کوه هغې به ویې شولې هر څه به وکړل مونږ ته به روټۍ کېښوده خلک به راتل او چای به یې څکله دې به لوښي وړل چې دا خلکو به 11 پورې ناشته وي اوس کل بیا به یې هغه لوښي اینځل د لوښو نه پس به بیا راله صفۍ بیا به جارو واخېسته مازدیګر 4-5 بجې پورې به بیا صفایانې کولې ما ته یو ځل تپوس وکړم ته مسلمان یې وی او مسلمان یم ته خو مونځ نه کوې مونځ نه ورته ته ما ته کلمه وایه کلمه نه ورته کلمه نه درځي نه راځي ته څنګه مسلمان یې وی انقلاب نه مخکې د ما نیا نیکه مسلمانان وو بس مونږ حقه شی ورته مسلمانان دي نو بس مونږ دلته مسلمانان ما دا دومره کار چې ته کوې نو ستا څوک نشته ولې نشته بچي شته خاوند شته نو ته دا کار ولې کوې څه به خورم ولې د بچو هغه هغه کاونټر معلومات ته وي دا ته څه تپوسونه کوې وی دلته کې هر انسان خپل کار کوي ښځه به خپل ځان لګټي خاوند به خپله ګټي د خاوند دونه تنخوا ده چې هغه د شرابونو نه او د زناکارونو بچ کولی نشي بچ کولی بچې به ځان لګټي ښځه به ځان لګټي او هوټل ته چې لاړ شي انډونیشیا ته د تلیم که تاسو
هوټل ته چې لاړ شي روټۍ به ښځه به دلته ناستئ میز ته سړی به دلته میز ته ناست دی به د خپلې خوښې کانه راغواړي دی به د خپلې خوښې کانه راغواړي اکثر دا بوفي سیسټم وي چې روټۍ وخوري دا خاوند به خپل بیل ورکوي ښځه به خپل بیل ورکوي دا ملیشیا تاسو تللی وګورئ تپوس وکړئ خلک هل درته نه وي ما خو لیدلي دی ملیشیا کې انډونیشیا کې ما لیدلي دي دا نور خو پرېږده وه هلته خو ډېر بد حال دی هلته به سړی ځان له په کچن کې پخلی کوي ښځه به ځان له کوي دا نه چې ښځه پخلی کوي سړی به خوري دا نشته ښځه به ځان له پخلی کوي سړی به ډیوټۍ نه ستړی راشي او به ځان له پخلی کوي په خدای قسم سړی ځان له جامې وینځي ښځه ځان له جامې وینځي ښځه به ځان له ګټي سړی به ځان له ګټي ښځه هم تباه دي او سړی هم تباه دي هغوی جاړي چې مونږ ورته خپل حل وایو ټرکونه چلوي ښځې په خدای قسم ما په تاشقند کې ولیدل سړک جارو کوي صفایي پکې ډېره زیاته ده دا د اونو پاڼې راوچتې کړې پانډې وتړو او ښځې په سر کړه اوهو دا سودا په څوک اوچتوي خدای یو هلته کې ټوله ورځ سړک جارو کول لارې جارو کول دکان کې ډیوټي کول دا ټوله ورځ دا منډې تړلې دي او مازدیګر یې څه ډیوټي مازدیګر هر چا دنده سپی ساتلی دی سپی هغه ځغلۍ منډې ورکوي هغې باندې خپل پریکټس کوي دا ژوند او شرابونه څښي او ماښام ماسخوتن سړي او ښځې ټول کلبونو ته دي بربند پراته دا شرابونه څښي ټولې پیسې په هغې لاړې شي دا څه جوت زه وایم موږ الحمدلله ما نه به تپوس کړو تاسو څه حال دی وایم موږ خو یو سړی ګټي ټولې خوري زامن ګټي ټولې خوري ماسخوتن یو ځای کور ته کینو ډوډۍ ته کینو یو ځای خوري یو وایي دا څنګه دی هغې ناشنا به عقل کار نه کوي زموږ نه ښځې کار نه کوي نه بالغ ته ډډه والي هلته ښځه اډر کوي اډر دا راوړه دا راوړه دا راوړه دا راوړه دا راوړه دا راوړه ښځو خو زموږ مزې وکړې په خدای خیر سهار وختي دا تاسو اعلان واورئ پلان کې سهار مونځ کړی او هارټ اټیک راغی مړ شو وایي که نه وایي هلکه خو سهار مونږ سره په جمع کې وکړه نه بس کور ته لاړ چې اوس کله چې بار ووت را پرېوته زه یم تاسو یې جیب وګورئ دونه پرچه وه پکې د ښځې د لاس لیکلې هارټ اټیک هسې راځي کې لیکي جامې او جوړې او غوښه او مرچکې او ټیپر او باډینګن او دا او دا هغه خوار چې ښځې مخکې خو ورته نه شي کتې چې بار وګوري و د ما پلار به دا راوړي ډاس سړه پیل او ګراني دی بیا دا ماشاءالله دې دې کې دی چا پلار په 600 روپۍ کې به چا پلار ټیک شي بس او په ټیپر ته ورکه ځای کم ځای سیدونه کم ځای ته ورسېږي ښځه مړه دا خلک به ورو مري چې دا دنیا هم لږه نه اوسګاره شي پیداوار ډېر دی پیداوار ډېر دی چې دا څونه ګراني شي دا بوډاګان او دا خوا دې خوا پکې لاړ شي ختم به شي خیرت ته به لاړ شي مقصد هم دغه دی دې خو باندې وس وکړه چې تاسو خانداني منصوبه بندي وکړئ هغې باندې خو کار ونه شو چې خانداني منصوبه بندي خو چې سوی دوه راوړی خلکو چرګ وهګۍ ښودې دومره ډېر راوړي چې د حد نه وځي په هغې خو عمل نشته نو دی خو یې دله دا شی راوست چې پرېږده ګراني براني ورته راولو او کرونا مرونا خوا دې خوا چې په دې ټکو سترې شي زه خدای دې پکې خیر واچوي بهر کې خبره مې دې پورې کوله نو چې زمونږ ښځو مزې وکړې مزې په خدای کړې سهار پاسې مونږ شکر وباسه سهار پاسې جامې جوړې د ښځو کېړی پیزار هر څه په سړي دی یو سړي سوال وکوي تاسو وایي په ښځو ظلم کوئ ټول د کور کارونه پې کوئ ما خو ظلم نه پلار کره چې وي واده مخکې د چا خدمت کوي د پلار او د مور د وروڼو هلکه په خوشحالۍ کوي که په خفګانۍ کوي خوشحالۍ او چې واده شي بیا د چا خدمت کوي بیا د خاوند کوي د بچو کوي او ښه په مینه محبت یې کوي او فخر ګڼي او ماشوم چې هغه ښځه لمبۍ په خدای یقینو که خوشحاله وي ورته هم وله اندامونه یې ځي جامې ورته بدلوي هم ورته سندرې وایي خوشحاله هم وله خوله کې ډوډۍ ورکوي ماشومه خوولي راولي چې مه راکوه قاشوغې له ډېغه ورکوي او مور ورته الله وایي او خوله کې ورکوي او خاندي ورته خوشحالي ورته خو په خوشحالۍ ورکوي او ته وایې نه دا ول دا خدمت ولې کوي نو سپېره بچیا تا خو بوتله هلته په سکول کې د نوکره کړه نو د 10 د 10 ماشومانو سپی مې بې پاکې او په جس کې د ایئر هوسټس کړه نو 300 سورلو ته کېږدي او چتۍ لوښي او پیپسي پکار دی او څه پکار دی روزانه منډه وي نو ته ورسره ظلم کوې که زه ورسره ظلم اسلام خو له هر حق ورکړی دی ښځو اسلام څه نه دي ورکړی ښځو ښځه یې د کور سرداره کړې د بالغ ته ډډه ووه اډر کوه خاوند کړه ښي که بدې راوړي به درته څومره چې وی راوړي به درته جامې دي د چته د ښځو خو موږ غر کو تباه کړو په خدای خیر
د ښځې بچه ته لرې د ماما د دوی د ترور د دوی لرې ووادي لس جوړې در باندې راوړي او تاسو ته خو پته دی دوستانو ته دا خو ټول د کاروبار والا دي رښتیا ووایه مونږ چې وادي یو جوړې یا دوه جوړې وي نهایت یو جوړه یا دوه یا زیات دی دا درې جوړې او د ښځې چې وادي وایه په 1,00,000 روپۍ جوړه په 80,000 په 80,000 یو نی که نه مړه دا او دا هغه چې ناوي بیا خو پرېږده د هغې جوړه خو ټرک وړي او چې دا ناوي ني دا نورې نه که نه دا یو جوړه د نکریزو د شپې ده دا یو د بارات ته ده دا یو پکې د میلمنو ده دا یو پکې د خپې ارتې ده دا بله پکې د خپې تنګې ده مړه په خدای یقین وکړه خلک یې غرق او تباه کړه او ټولې پیسې د ستا د قوم ووهلې ټولې د دوی ووهلې مولوي صاحب په کار دا چې پکې مدرسې له ښه ګټه حصه درکوي دا ډېر ښه خلک ما ډېر خوښ دي ستا دا قوم مې ډېر خوښ دی ډېر صالحان دي دینداره دي شکر دی نو د مارونو خبره مې دا کوله چې مونږ ښځو له اسلام ډېر لوی حق ورکړی دی ښه دا به نه وایه چې نشته تاسو بار بار ملکونو ته لاړ شئ په مصر کې مې په خدای یقین قاهره کې مې ولیدل چې زنانه په ګاډو باندې دا رومالونه او دا دغه خرڅوي بوډۍ زنانه وي دیکې ورکوي ګاډۍ له او صابون او دا پردو غاښونو بکسیو دا خرڅوي مصر کې په خپلو سترګو مې ولیدل مونږ په خدای یقین وکړو څونه باچایانې دي ښځې په خپل کور څه چې غواړي بس یو حق یې پاتې دی یو او هغه مولانا بجلیګر صاحب ویلی دی خدای پاک دې وبخي هغه وی بس نور خو مولا ټول حقونه ورکړي دي او یو یې پاتې دی دا چې د دې بالا ماڼۍ په بازار کې زه ورته په بیم شم او دا راباندې راسوره شي او ګرځوم دقه یو یې پاتې دی باقي مولا هر څه حقونه ورکړي یو یې پاتې نو څه کې نو د مارونو خبره مې دې پورې درته کوله چې شکر الحمدلله په دې خپل حال د خدای شکر ادا کړئ ټول وایي الحمدلله چې موږ مسلمانان یو د خدای پاک فضل او د خدای کرم نو خبره مې خیر دې پورې درته کوله ورو چې امام بخاري رحمت الله علیه په څومره تکلیف دا حدیث موږ ته راورسېد د علماو کردار مې ته چې علماو څه نه دي کړي علما نه وي دا ښځې بربنډې به ګرځوي ما نه یو ځل چا تپوس وکړه دا خیر دا خبره درته کوم یو سوال راغلی په انټرنیټ باندې او په هغې کې لیکلي چې په بناتو د مدرسو څه کردار دی خو دا به هغه له به انعام ورکوو چې راکوټې جواب وکړي د ټولو نه مختصر او جامع جواب وي هسې خو په کتابونه لیکلي کېږي د ښځو د مدرسو په کار کردار ما ورته یې لکه ولیکه سړی مې نه پېژني وی نه خیر دوه درې ورځې پکې شته لږ سوچ راله وکړه او غټ انعام دی پکې مې مړه ولیکه درته اوس ویم مې زمونږ په ملک کې د بناتو د مدرسې کردار دا دی چې زمونږ په دې لوڼو کې او په دې خویندو کې د بیبي فاطمې نقش پیدا شي اغیار کوشش کوي چې زمونږ دا لوڼه خویندې بربنډې کړي او د امریکې او د برطانیې او د انډیا د ډمانو شکلونه وله جوړ کړي او د علماو څه کردار دی الله اکبر چې دا جینکو کې د بیبي فاطمې عایشې جلک نمایه شي څونه ښکلی سوچ دی نو بیا راته څه موده پس ټلیفون وکړئ مولوي صاحب هغه انعام مې وګټل وی د ما په شان راکوټ جواب پکې د بل چا نو مې ظالم بچی نیم خو د سره زما کېږي نقل خو د ما خولی دی بیا را سره ټلیفون بند که بیا راته ونه وي چې واقعي ورکه تعالی هم پکې څه حصه درکړي دا د علماو کردار چې د علماو احسان فراموش شوې نو تا د خدای شکر ادا نه کوي د مسلمان شکر به ادا کوي احسان به پوره کوي خو بالخصوص د علماو نو خیر امام بخاري په دومره لوی تکلیف باندې دا حدیث را جمع کړه او صاحب من بیا خیر واقعیت یې اوږده دي خو د مختصر بیا یې څه چل کړو بیا دا صفا کول د مکې نه یې شروع کړه او مدینې ته او په مدینه منوره کې فی روضة من ریاض الجنه ناستو او دا حدیث به یې لیکل او قلم چې به یو ځل حدیث ولیکه نو تیره به یې که بوره به یې جمع کوله نو چا ورته وی صاحب دا خو چې یو ځل قلم تیره شي نو ډېر حدیث لیکلی کېږي ته هر ځل قلم تیره کې وی دا بوره مې پکار ده چې کله مړ کېده نو وصیت یې وکړه وی دا هغه بوره ده چې ما پې د رسول الله مبارکه حدیث لیکلی نو چې ما له غسل راکوې او اوبه ګرموې نو په هغه خشاک کې به دا واچوې چې ردې تاو اوبو ته ورسې او د اوبو حرارت زما وجود ته ورسې او ځان سره به د رسول الله مبارک ویښته ګرځوله به یې نه جدا کول او دې خپله وي د قول درته نقل کوو
وما كتبت حديثا الا اغتسلت وصليت ركعتين واستخرت الله تعالى حتى استيقنت صحته. دا هر حدیث نه مخکې مې غسل کړی دی، 2 رکعاته نفل مې کړی، استخاره مې کړی. نور حدیث صحیح دی، دا سند په اعتبار د استخاره بیا هم د هغه تورعان کړی دی. ګورم چې څه الهام کېږي راته. د استخارې دارومدار دا کتاب نه دی لیکلی، د رواتو د صحت په انداز لیکلی، خو بیا هم نو تقریبا سره د مقرراتو 9,000 احادیث پی کم و بیش. نو گویا کې داسې شوه لکه چې 9,000 کرته د دې کتاب له استخارې کړي دي، 9,000 کرته غسلونه کړي دي، او تقریبا 15,000 رکعات یې ولا نفل کړي دي. نو خدای به قبولیت ورکوي که به نه. او کتاب بیا د اخره زمانه کې غریب راغی بخارا ته، د بخارا گورنر ورته چا لمسو، نو چې وی لمسو نو هغه ورته یو بانه جوړه کړه، وی دا کتاب به راوړې او زما محل کې به زما بچو ته ښیې. وی زه خو درباري ملا نه یم، لا اذل العلم، علم خو زه نه سپکوم. کتاب به ترخ کې وړم، نن د باچا زامن ښکار له تلي دي، نن ناجوړه دي، نن طبیعت ټیک نه دی، نن میلمانه دي، او زه به ځم راځم. دا کار نه بادشاه وی ښه داسې کار دی چې زه به دا خپل بچي درولېږم. هلکه خبرې مه کوئ کوټه کې، کوټه کې څوک دي خبرې مه کوئ. وی ښه زه به خپل بچي درلېږم، و د خپله مدرسه کې ښایه، خو نورو طالبانو سره یو ځای مه کښېنه. وی کبرجن سړي ته سبق نه ښیي، متکبر علم نشي زده کولی. که نورو طالبانو سره یو ځای کښېني خو ډېره ښه ده، لرې راځي. وی ښه ده ما د علاقې نه وځه، د بخارا نه یې راوست. ما بخارا کتلې د ډېر پکې ګرځېدل، سم مړه د مدرسو یو جال دی پکې، خو ټولې مدرسې نن نشته. ګورئ په ټوله بخارا کې یو مدرسه فعاله ده، یوه بس، او هغې کې 141 طالبانو، همدا واړه ماشومان، 4 کاله کورس، 4 کاله کې سي نشته بند دی، غټ جوماتونه، غټې غټې مدرسې. هغه مدرسې چې څه وخت کې و پکې بخاري او ترمذي او حدیث پړاوېدل، نن په هغه مدرسو کې جنکۍ سوداګانې خرڅوي، او په هغې کې شرابونو دوکانونه دي. د مسلمانانو ملک دی، و انقلاب د روس پې تېر شوی. خیر هغه ځای نه راغی سمرقند، د تاشقند نه سمرقند ته تقریبا 4 غنټې مزل دی. نو چې هلته راغی نو هلته یې سمرقند نه تقریبا د بخارا پر روډ 20 یا 22 کیلومیټر یو کلی و خرطنګ به یې ورته ویل، هغې کې رشته دارانو هلته دېره شو. چې هلته دېره شو نو د سمرقند ګورنر ته چا ووایي چې ملا صاحب خو راغی او د باندې خو ډېر لوی بیړه د دنیا نه ځي، نو هغه میټینګ راوغوښت. دا خلک هسې د دې ملا نه یېرېږي. هلکه مولیان خو خیرخوا دي د دې ملک، قسم دی علما د دې ملک خیرخوا دي. زمونږ په دې خپل ملک دومره نه خفه کېږي چې دومره وپې د یو هېچا خفه نه شي. ملک خو چې وي نو مونږ به یو، دا ملک چې وي زمونږ مدرسې به وي، دا ملک چې آباد وي مونږ به آباد یو. دا په ډېرو قربانو دا ملک حاصل شوی. مونږ د ملک د ادارو سره مینه لرو، ملک سره مینه لرو، فوج سره مینه لرو، پولیس سره مینه لرو. دا پولیس والا چې نه دا زمونږ نه مخکې وروسته غلي راغلي، امن به د کوم ځای نه راشي. فوج کې نه دا سرحدات پرې څوک ساتي؟ دا ټول زمونږ د زړه سرونه دي. مونږ ورته بچي وایو، مونږ دوی ته بچي وایو، مونږ وایو پکار چې د علماو ته دي روحاني پلاران وایي. مونږ خو جدا د یو بل نه. پولیس څوک دی؟ خو زما بچی دی، ستا بچی دی. فوج څوک دی؟ خو ستا بچی دی، زما بچی دی. مونږ پسې مونځونه نه کوي، مونږ لاسونه نه ښکلوي، مونږ به د دې عزت خو عزت به نه لرو، د عزت ته به ګورو. دا ټول زمونږ خپل وروڼه، دا تفریقې په مونږ کې د بعضې لیډرانو ظالمانو پیدا کړي. زمونږ خو ټول بچي دي، مونږ خو پرې خفه کېږو، مونږ خو چې ځان له دعا کوو ملک له هم دعا کوو. قسم دې ځان له دعا کوو، خپل فوج له، خپل پولیس له، خپل سرکاري افسرانو له، سکول استادانو له. ډېر خلکو ته وایي د سکول د استادانو قدر کوئ، دا ستاسو استادان. یو اتفاق غواړو، اتحاد غواړو، خو یو سوچ هم دی دا چې دا ملک په قرآن آباد غواړو، چې دا ملک په دې حدیث او په دې قرآن آباد شي، ښځې سکون او د اطمینان زندګي او خوشحالي وي. نو زمونږ وایو چې د دې خلکو قبله بیت الله، او دا ظالمان وایي دا زمونږ قبله به امریکا وي. دغه دوه فرقه دي، نور خو څه نشته. بهر کې زما ورور خبره مې دې پورې کوله چې هغه میټینګ راوغوښته امام بخاري ته، چې اطلاع ورکړه سمرقند ګورنر خو میټینګ راوغوښته باسي دي. د شپې ماسخوتن لمونځ یې وکړ،
او قبلې ته یې مخ کړی او ډېر زیات یې وجړل جڼه یې وکړه خدای ته او څه وایي لاس یې اوچت کړل اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت خدایا ستا ځمکه ډېره فراخه ده او په ما تنګه ده په دې دومره لویه ځمکه کې دا غرونه او آبادۍ زما ځای نشته خدای دومره غټه ځمکه ده او په ما تنګه ده زما ځای نشته څوک مې یو خوا شړي څوک مې بل خوا شړي پروردګار ما څه ګناه کړی ما څه چل کړی ستا د حدیثو خدمت کوم د پیغمبر دین خدمت کوم د باطل مقابله کوم قد ضاقت علی الارض بما رحبت ډېره فراخه ده په ما تنګه ده فاقبضني الیک غیر مفتون خدای ما ځان ته قبض که نور مې واله خو د فتنې د مرګه مې وساته رسول الله مبارک فرمایي لا یموتن احدکم الموت د مرګ تمنا به نه کړي اما ان یکونه محسنا که دا سړی ښه دی فلعله ان یزداد نیکي به زیات دی او ان کان مسیئا فلعله ان یستعتب خدای نه معافي به غواړي که ګناهګار خو د دین د فتنې نه چې څوک یېرېږي بیا د مرګ سوال کولی شي دی غریب د دین په فتنه ویارېد نو وده شو او په خوب کې د سانا او خولې ته وبېدې نو خوا کې کلي کې یو عالم و هغه خوب ولید په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید ګڼ شمېر ملګري دي ورسره نو تپوس یې ته چې حضرت څه کې وی د امام بخاري استقبال ته راغلی یاره چې راویښ شوم ولکه مې سودا وه په اس مې خپواړو له خرتنګ ته لاړم چې لاړم د ژړا اواز مې واورېده ما وی څه چلو شو وی لږ ساعت مخکې امام بخاري وفات شو هغې مولا دا کتاب لیکلی دی چې د ځنکدن وخت کې د روح استقبال محمد مصطفی صلی الله دې قبر نه لاړم قبر یو لوی احاطه کې او داسې کمرې دي او دا د تاج سنګ یو برنډه ده ورته مخې ده او جومات دی پکې او حکومت ورته یو دوه نیم سوه جریبه ځمکه وقف کړې ده د احاطې نه بار چمن هم دی او باغ هم دی پکې لښتې اوبه هم دي پکې ډېر او مدرسه جوړه او سره خوا کې خو هغه هم جلندره تعلیم نشته نو هغه جومات کې لمونځ وکړه هغه ملا صاحب هلته خو امامانو ګیري نشته د 2 ورځو 3 ورځو حجامتي وي بس او پینټ شرټ کې ګرځي سر تور پته نه مولا دا مولا هم داسې تلاوت کوه په خدای یقین وکړه امیان به دې ښه تلاوت او قبر کې هلته دا قانون چې کوم د بزرګانو یا د علماو قبرونه دا خلک وله راځي او چې ودونه وکړي نو بیا ښه د خاوند راځي هلته ورته هغه ملا صاحب دعا کوي قبر خوا کې دا هغې روایت او بیا د هغوی قبرونه د ماربلو وي بره هغه اصل قبرونه په ځمکه کې د امیر تیمور قبر دی په تاشقند کې ځمکه کې دننه دی بره د ماربلو قبرونه جوړ کړي خلک هغه د ماربلو قبر ته ولاړي اصل قبر په ځمکه کې لاندې نو د ماربلو قبر و خلک به راتلل نو ما وینا مونږ خو لاندې قبر ته کوزېږو نو وایي چې تاسو سره سرکاري څه لیکل شته ما نه مونږ خپل پرایویټ ټور باندې راغلو اجازت نشته بیا وایي ډي اس پي صاحب وغلی ورغلی نګران ولا دغه دی هغه ویل یاره تاسو اجازت نشم درکولی تاسو ډیلیګیشن سرکاري وي نو هغې له ورکوو او دا خو ما یې نه زه په خو ځم نه خندل مې ورته وایي زه خو او عجیبه دا وه زه په ذیقعده کې تللی وم تقریبا او ما وی دې 2 میاشتې کې د امام بخاري ما 12 ځله په خوب کې لیدلی زه څنګه داسې ځم چې تر څو نه یم تللی دا نه کوم بیا هغه ما ته یو 5 منټو له به تاله اجازت درکړو مې 4 کسان یم وی ښه 5 منټو نو بیا راته دروازه کولو که لاندې ورکوز شو نو ډېر ښایسته قبر یم د پاسه پیشین څادر پروت و د نصب یې پې لیکلی قالین پروت و کرسی پرتې وې بادشاهان چې څوک راشي په هغې کښېني چې قبر ته ودرېدم که نه ډي اس پي صاحب ما ته وایي بروزه بارته ترجمان و مونږ سره ما یې په ارام کښېنه یاره ما له جړا راغله ډېر زیات مې وجړل خدای د علم خزانه لاندې پرته ده او د رسول الله مبارک د احادیثو لوی غر پروت او د باندې چې کوم تکالیف تیر شوه مې ټول را مستحضر شو را ذهن ته راغلل یا خدای دا دومره لوی سړی خاورو لاندې پروت دی د ده کتاب ته رسول الله مبارک خپل کتاب ویلی دی ګوره یو عالم ته وایي ته څه کتاب ښې پلان کې وي د ما کتاب ولې نه ښې وي د الله رسوله ستا کتاب کوم دی وي صحیح د امام بخاري دا دغه خاورو لاندې هر څه مې هېر شو بلکل جړا راغله خدای پاک
بیا مې سوچ کو اور ډي سي پي صاحب چې پیش وغیرہ پسې ور بند کړل بیا مې سند شروع کړ دا طالب چې څنګه وي خپل ځان نه امام بخاري او د امام بخاري دا لومبۍ دا انما الاعمال بالنیات سند مې شروع کړ حدیث مې وایي او بیا مې د اخري دا حدیث وایي سند مې وایي ابن وجره یا علماء څومره خواري کړی موږ له څومره ښکلي کتاب اصح الکتب تحت عدیم السماء بعد کتب الله الصحیح للامام البخاري څومره خواري او چې بیا دفن شو نو قبر نه به خوشبو ته حافظ ابن حجر لیکل خلکو به خاورې تختولې د خوشبویۍ دپاره بیا شاګردانو خدای ته سوال وکړو چې یا الله ته د برکات ښې او موږ په غم اخته یو هر وخت قبر جوړو بیا په قبر لرګي کېښودل نو د هغې نه پس بیا خوشبو بنده شو دې ملا صاحب دا کتاب لیکل او د کتاب تعلق څه سره دی کتاب څه د باټني سیوکس انجینیرینګ کتاب خو نه دی د کتاب تعلق د رسول الله مبارک دا ټول قول فعل تقریر مړه بس د پیغمبر نه به تابعګي راته عقیده سو اخلاق سوسې فرمایلي دي څه کړي دي د هغې مخکې تقاریر وغیره د حضور پاک هغه څیزونه هم ذکر کړي چې موږ پې مکلف هم نه یو ویښته مبارکې څنګه او سترګې مبارکې څنګه په لاره به څنګه خوب یې څنګه ټول پیغمبر نه باس نو دا ستا دپاره لکه دلیل علمي او لیمي شو ښه د کتاب خلک وایي که نه ما هم درته اشارتن ذکر وکړي اوس به راشو دویمې خبرې نه دا کتاب امام بخاري رحمت الله علیه راوړه یو مبحث ذکر کوي علما زه بیا زر درته ووایم مختصر دا د دې باب ربط سره د مخکې سره کتاب الرد علی الجهمیه سره نو دې کې رد په جهمیه هم او غیرهم باندې هم رد دی صراحتا اوس بیا درته ووایم هغې سره دا مناسبت شو مخکې باب سره څه مناسبت دی باب قرات الفاجر والمنافق هغه هم رد دی په بعضې حنابلو دا هم رد دی په بعضې حنابلو د هغې سره مناسبت شو او دی یو بل مبحث دی دا چې ربط الخاتمه بالفاتحه خو زه ورته دا عنوان نه ورکوم دې ته ربط نه وایم ربط خو د هغه دوو څیزونو منځ کې چې څه ناڅه اتصال خو پکې وي که زه تعبیر کوم په حسن النظم والترتیب د امام بخاري رحمت الله علیه هغه دا چې لومبي کتاب الایمان اخر کې کتاب الرد علی الجهمیه یعنی لومبي هم د عقایدو باب دلته نو سائل سوال کوي چې مخکې رد وکړه په مرجعه او خوارج و معتزله وغیره دلته رد کوي په جهمیه بیا په معتزله و فلاسفه وغیره نو دی هلته ولې نه ذکر کوو دا کتاب بیا د هغې څه ګرځولې وکړه هم د عقایدو دا هم د عقایدو دا چې دی لکه کتاب الصلات په اول کې مړو اخر کې مړو دا خو معتقداتو کتاب دی رد په فرق باطله دی او د عقیدې کې چې څوک اختلاف لري او کتاب الایمان هم د معتقداتو کتاب دی رد په هغه فرق باطله چې کوم فرقې په عقیده کې نقصان لري دی د هغې څه ولې نه ګرځولې نو علماء څلور جوابونه کوي څلور زه به مختصر درته ویم یو خو دا حافظ ابن حجر وایي وی شروع یې هم د اشرف نه وکړه او اختتام یې په اشرف وکړه دا ټیک شو هغه تفصیل درته نشم ویلی اوس اشرف عقاید دین بس هغې کوو عمل بې د عقایدو او دویم درته زه بل ویمه چې توقفا دا دوه جلده کتاب په صحت د عقیدې بدءا هم موقوفه دی مخکې به عقیده ټکي یا بیا به سبق وی عمل پکې او اختتاما هم لا تموتن الا وانتم مسلمون صحیح سیر صغیر کې امام محمد صاحب یو حدیث راوړی دی په سند صحیحه الفاظ درته ادا سے دی من کان اول کلامه واخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه ور اول هم کتاب موقوف شو په صحت د عقیده انتهام کړ اخره کې د عقیده ګڼونه شو ارسه دی برباد شو او دریم سدي دریم چې اهتماما خطیب چې تقریر کې محتم بشان شی ول نوړي بیا میاس کې پکې واقعات او قصص وغیرہ کې اخره کې خلاصه کې بیا اهم محتم بشان شی ذکر کې نو اهتمام د عقاید او اولا اخر ته معلوم دی او سلورم دا چې رد کوي په فرق باطل اولا هم خطاب بتا ته ارشاد کوي چې ګوره اولا اخر مجلس کې فرق باطل رد ځان تیار ساته دا سلوش بیا سوال کېږي چې د وحی نه ولې شروع کړو به باب اخري د وزن د عمل ولې دی نو د دې درې توجیهات دي خو زه به مختصر توجیه درته وایم دا چې د دې کتاب تعلق د نقلیاتو سره دی په دې به علم اعتماد کوو چې استنادي وحی دی
نقلی شی خو بې له وحي نه معلومیږي او د دې دواړو د کتابو فایده به ظاهریږي چا سره په وزن سره په آخرت کې به د ښکلې وجه ده دوی نور هم شته لومبې حدیث ته نیت دی اخري ده ثقل ده دا ولې ګوره د دې دوه وجې دي یو مختصره وجه درته وایم هغه ده چې دنیا کې د عمل تعلق چا سره دی نیت سره نیت ښه دی عمل اجر شته نیت خراب دی نشته او په آخرت کې د عمل تعلق د وزن سره که دا درونو مقبول او که سپکو مردود بس دا مختصر شو اوس به راشو غرض د امام بخاري رحمت الله علیه د انعقاد د ترجمه الباب نه څه دی نو زموږ علما خو دا مشهور غرض ذکر کوي چې دا رد دی په معتدلو باندې چې هغوی د وزن نه منکر دي خو ګورې دی غرض ثاني دی اولا و بالذات د ده غرض رد دی په بعضې حنابلو باندې بعضې حنابله وایي چې دا احمد ابن حنبل ته یو ډېره لویه سزا میلاو شوې ده خو هغه ځان اوږد تاریخ ګورې ته اوس نشم ویلی ګنټه تقریر هغه هم غواړي نو هغې د وجې نه معتدلي بادشاه هغه زبردسته سزا ورکړې وه نو بعضې په مسله د خلق القرآن نو بعضې حنابله په تویش کې راغلي نو هغې به وې چې کلام الله دا مونږ چې تلفظ کوو دم قدیم دی غیر مخلوق دا نقوش چې لیکلي د قرآن دم غیر مخلوق دی جبریل تلفظ کوي دم غیر مخلوق دی دو تویش کې راغلی معتدله به کلام نفسي نه منه به ټول ته مخلوق وي نو امام بخاري په مخکې مراد وکړو قرات الفاجر والمنافق څه فاجر او منافق په قرآن تلفظ کوي نو فاجر غیر مخلوق دی خو مخلوق دی د هغه الفاظ مخلوق دی دلته هم پیرات کوي چې اعمال د بني آدم به تللی کېږي نو وزن خو په مخلوق شي کې کېږي په غیر مخلوق او قدیم کې خو وزن نه کېږي نو اصل غرض یې ګورې رد په هغوی دی خو موږ د آسان غوندې غرض وایو چې رد کوي په معتدله چې معتدله د وزن د عمل منکر دي هغوی تله نه مني د قیامت په ورځ چې تله شته هغوی څه وایي د هغوی دوه غټ اعتراضونه دي یو اعتراض یې دا دی وی اعمال اذا وجدت عدمت چې موجود شي ختم شي او اعاده د معدوم خو محاله ده او که بالفرض اعاده راشي نو دا غیر متقاوم بنفسها دي اجر خود وزن خدا غسل کی چې تقاوم بنفسه لري متحيز في مكان وي دا بس او جوهر وي اوس جوهر او عرض فرقونه دي خو عوام په نه پوهېږي عادت نه ویم زه به راته پښتو کې ویم هغه شی ته لیکل کېږي چې عوام پې پېښي ښه هغه شی ته لیکل کېږي چې یو مادي شی وي نو عمل زمونږ خو غیر مادي شي دا به څنګه وزن کېږي او دویم اعتراض دا چې وزن کې فایده سره وزن خو معلومتیا دپاره الله ته خو داسې معلوم دي امام بخاري په هغې ښکلې رد کوي دې څه وایي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه موږ به انصاف والا تلې ولګو قیامت ته شته دا قرآن کې وایي او حدیث کې راځي دوه خبرې دي ثقیلتان فی المیزان په تله کې درنې دي دا ښکلې خبره شوه بعضې څیز دي زموږ عقل ورته نه رسي دا نه چې د عقل خلاف دي خوش خدای و رسول وایي شته نو موږ به ایمان بالغیب دې ته ویلې کېږي که هر څیز زما د عقل لاندې شو بیا زه منم نو بیا خو په خدای رسول اعتماد ختم شو په عقل اعتماد شو بعضې څیز قصدن داسې دي چې زما عقل نه مني او خدای و رسول وایي شته مطلب دا چې زما د خدای او د رسول په خبره اعتماد شته که نشته جساس لیکلي احکام القرآن کې جبریل علیه السلام نه حضور پاک تپوس وکړو وی ته چې وحی راوړې نو څونه ساعت کې را رسېږي ګوره مزل دی اسمان ته بیا دویم دریم پنځه سوه کاله څونه مزل دی وی قبل ان یرتد الیک طرفک ستا سترګه نی رپېدلې چې ده را رسېدلې او دا عقل نه بالاتر شی نه عذاب قبر دا عقل نه بالاتر شی نه خو دا سپېره خو هغه شي چې د عقل نه بالاتر دی نه منې کړه درې د ګمراهۍ اسباب دي د معتدله او طالبانو ته ویم درې یو دی تحسین الظن بالعقل باقل خګومان کوي دویم اتباع الهوا او دریم الجهل بمقاصد الشرع دا درې د معتدله او د ګمراهۍ اسباب دي او اصول د معتدله اووه دي ما دا ته اوس نشم ویلی وخت کم دی نو امام بخاري په هغې باندې ډېر ښکلی رد وکړه بس دا لنډ جواب دی خدای رسول ویشته خبره خلاص فایده پکې څه ده فایده دا ده چې اظهار د عدل د باري تعالی به راشي څوک دا ونه وایي چې زما خو وزن دروند او دا سپک ولی شو او نور نن سبا خو دا سوال نه واردېږي ښه چې غیر مادي شی تللی کېږي ترمامیټر ته به تلي که نه تلي میزان څه ته وایي د میزان معنا د سپېرو نه پېژندلې شرع قاید کې نه دي ویلې الميزان ما يعرف به مقادير الاشیاء میزان هغه دی چې شي مقدار معلومېږي په ترمامیټر ته به معلومېږي ته به غیر مادي شی دی جذبه روخېږي دونه اوچت دی دونه رفتار زلزله تللی کېږي حرارت برودت دا ټول
نن سبا خوړو سوال نشته لیکن دا الزامي رد دی ګورې ښه دا تحقیقي جواب نه دی تحقیقي جواب دا دی چې یو تله شته د قیامت پر ورځ به ودري په هغې به وزن کېږي او زموږ دا چې څومره غیر مادي نیکۍ بدۍ دي د دې ټولو شکلونه وجودونه دي دلته موږ ته نه ښکاري هلته به ښکاري راوابلي او به په تله کې ور واچي د دې مثال خو موږ سره شته رسول الله مبارک فرمایي بیننا نائم نفیض بقدح من لبن اوده مو د پیو کاسه چا راوړه فشربت منه واتيت فضل عمر بن الخطاب یاتي مې عمر ما اولته یا رسول الله علم غیر مادي شی دی او په خوب کې شکل د پیو دین غیر مادي دی په خوب کې شکل د کمیس دی إني رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 أحجار و7 سنبلات خضر وأخر يابسات قحط چې دی غیر مادي شی دی او الته خوب د په خوب کې شکل د اوچو وګو دی او د ټپو غواګانو فراخسالي غیر مادي شی دی باران خو فراخسالي نه فراخسالي په سترګو نه ښکاري او الته شکل د سربو غواګانو او د شنو وګو دغه رنګ زمونږ دا ګور نظیر مې درکړه دا چې الته دا شکلونه دي او نظیر دي الته زمونږ د دې نیکو د غشتا بالا تل کې به واچي خبر خلاص او دې کې دوه قول نورم دي خو مرجوح دي ضعیف نه مرجوح ته چې څوک یې صحاب ته لیکي او څوک به وي اشخاص ته لیکي هغه مرجوح قول دي بس طلبي نو تتسوي وندعوهم بكيل الموازين القسط انصاف ولا تل ليوم القيامه نو طالبان دلته سوال کې نزعو من بكيل صيغه د جمع ولا رو الله خو واحد دی نو جوابونه خو ډیر دي خو زه به یو جواب وکم درې جواب دي هغه دا چې دا تفخیما لشانه تبارک وتعالى لکه ته څنګه او تاسو څنګه فرق شته کې نشته مونږ بکیدو او موازین جمع د موجود نه لکه مجاهیل د مجهول جمع ده نو سوال دی چې دلته کې بیا کم دی بکیدو ندعو مکیدو موضوعات نو تقدیر بلګي فی میزان القسط فتل دا انصاف کې بس دا شو او یا موازین د میزان جمع ده میوزان اصلي وو په بدل شوی کسری د ما قبلنا نو بیا لکه مساوی د مصباح جمع ده نو سوال دی چې د تعدد د موازین راغی نو ردیم ګورې ګڼ جوابونه دی ټول درته نه کوم یو جواب درته کومه دا ګنې بعضې علما وایي چې تلې ډېرې دي او د هر امت خپله ده او د بعضې اعمالو خو خلاصه ده چې جمع په اعتبار د کثرت تمیزن لهم یا د کثرت تمیزن راغلی او القس فتح بحال الموصوف ته موافقت یې رانغی موصوف جمع دا مفرد نو بعض علماء زوات مقدر کی وسوق قسط په معنا د قاسطات او اخری الى غیر ذلك خپل جواب حافظ ابن حجر کړی دی هغه یقال میزان قسط و میزان قسط و موازین قسط دا مصدر دی او مصدر صفت د مفرد مثنى مجموعه کوي اسم جنس تاسو ویل بیا لام په معنا د فی مغشته شي او لام اجلی مغشته شي بیا به حساب مقدر کې یوم نهار ته مو دلته مطلق وقت مراد دی او قیامت معدول لقائمه ندی او ساعت به مخکې مقدر کو چې الساعه القائمه نو معنا بسنګ کو مونږ بکیدو انصاف والا تل دا معنا کې چې تل د انصاف دا مضاف مضاف الیه نه دی ښا بس دا مختصره خبره مې وکړه وان اعمال بني ادم وقولهم توزن اعمال د بني ادم او خبره د دې بوزن کېږي اعمال جمع قول مفرد ولې راوړه وی د اعمال او تعلق د جوارح او اندامونو سره د متعدد دي د قول تعلق د خلیص مفرد ده ذکر راوړه نور وجب شته دو جواب نور دی خدای یو کافی دی د اعمال او د عمل او د فعل فرق پتا سوی دی او په حکم د بني ادم کې بنات ادم هم دي او په حکم د بني ادم کې جنات هم دي دا په نصوص کتابي تابت لیکي دلته د امام قرطبي او د امام غزالی خپل منځ کې یو اختلاف شته په وزن د اعمالو د کفارو کې خو هغه د تنویم وخت کم دی بس خلاصه به دا ویم چې اعمال د مسلمان هم تللی کېږي او د کافر هم ټول تللی کېږي دا غم دلایل شته ردم شته خو د دې به د جماهیرو دا خبره د قرطبي د جماهیرو یوم د چې کافر وزن کېږي او قرآن شریف په دلیل دی اما من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون او خلود د کافر د پاره یو خفت امراغي نو بد نور پکې خبرې نشم کولی اعمال د بنی ادم د دعوه ذکر کړه او قول د دې وزن کېږي وقال مجاهد او دا یو مختصره درته وایم چې دا تل څومره ده او وزن به څنګه یو کم ځای پرته ده مونږ چې لومبې پاسو قبرونو هر چاله په خپل شکل ده عمل په خپل شکل کې راځي بیا به د هر پیغمبر حوض دی حوض نه پس بیا عملنامې به راخورې شي د هغې نه پس د الله د عرش د لاندې تله پرته ده او مخامخ به پول دی پول ته مخامخ تله پرته ده او وزن به څوک کوي نگرانی الله کوي وزن جبریل دی حدیث پکې شته اوس درته یو حدیث وایم وخت اوږدېږي او بیا به آدم علیه السلام به ټولو بچو ته ولاړي الله به ورته آواز وکړي یا آدم
قم بس جعلتک حکما بین ذریتک رپیږي به داسې غریب بچو سره حساب کیږي او چې د کم پیغمبر امت سره حساب کتاب کیږي هغه پیغمبر به ولاړي کرام الکاتبین به ولاړي حدیث کې شته ملک الموت به ولاړي بل حدیث کې شته او رومبي صاحب به د رسول الله مبارک امت سره کیږي حدیث کې شته او بعد ته مستثنا دي لکه ماشومان چې ماشوموالي کې مړه دي یا مجانین په مجنونیت کې مړه دي یا یاد کسان بی صاحب بی کتاب جنت یا عکاش ابن محسن دا ته مستثنا دي باقي به وزن شي الله ډېر ګران کار دی ښه حدیث کې نه راځي موږ سره دی الله اسان حساب الله دې بې حسابه موږ بوتلی ولې ولکن من نوقش هلکه که پوره مناقشه شروع شو زما قسم په خدای موږ سره خدای څونه ښېګړې وکړې څومره د الله احسانات دي موږ سره موږ خدای له څه ورکړل د هغې مقابله کې اشنا نو الله دې مفتو کې خدای موږ مسلمانان پیدا کړي یو مفتو کې دې خدای جنت ته مجانا قال مجاهد القصاص والعدل بالرومية دا خپل طریقه کار چې د یو غریب په بل غریب معنا کوي نو قرآن شریف سورة بني اسرائیل کې دی ودینوا بالقصاص المستقیم ذلك خیر واحسن تأویلا عدل توي په رومه کې طالبان بیا د سوال کوي چې قرآن خو عربي دی ان انزلنا قرآنا عربيا لعلكم تشکرون رومي دا کم دی نه نو څوک خو دا ترادف ته لغاتونه دي لکه تنور پښتو کې مې اردو کې مې فارسی کې عربي کې نو دا قصاص رومه کې نو عربي کې دی دا د مجاهد رې دا چې دا د رومه نه نقل دا رې ده هذا ټیک شو د مجاهد رې له دغه ورکو اعتبار ورکو ځکه چې مجاهد لوی امام التفسیر دی نو رومي ولې راغی هېڅ خبره نشته که زه پښتو کې تقریر وکړم دوه درې ټکي د عربۍ ویم نو خلک وایي پښتو کې تقریر وکړي په یو ټکي دوه د عجمیت باندې قرآن د عربیت نه خو نو دی ولې اسلوب د عربي دی نمبر 1 طریقه کار عربي دی نمبر 2 اکثر حروف عربي دي نمبر 3 او دا چې کوم عجمي دي نو دا ټول معرب دي الاسلام ته نه داخل خیر خلاص ها او سوال بل په چې ولې خدای سره عربي الفاظ لګو چې عجمي پکې راوړي ذخیره د عربي خو سره ډیره وه نو د دې دوه جواب دي او مختصر جواب دا چې قرآن په اسلوب د عربو نازل دي هغوی چې کوم الفاظ هغوی کې متداول اقع قرآن شریف کې راوړي نو قصاص هغوی کې مستعمل په عدل کې هغې دلته هم راوړي ويقال القسط مصدر المقصد بیا سوال طالبان کې چې قسط مصدر د ثلاثي مرجع لري او مقصد قسط فاعل د ثلاثي مزيد فيه نو د مقصد فاعل خو اقصاد پکار نو بعد علماء جوابونه کې چې قسم نه مراد اقصاد ته بحسب الزوائد دي یا دلته مضاف الیه مصدر المقصد او زیره تخکل جواب وکم دلته مصدر ناغه مصطلح مصدر نه مراده د دې نه مطلق ماخذ بوانه بس ماخذ قسط بالذات دی که بالواسطه نو مقصد دی بالواسطه راوتی دی لکه آدم علیه السلام زمونږه مبدا ده به زمونږ خو نه مونږ خو پلان پیدا کړي خو هغه د بل نه ټول آدم ته رسېدلی ماخذ به وایي او مقصد عادل ته وایي ان الله يحب المقسطین او قاصد جائر ته وایي اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا امام بخاري له څه شوه دی وایي چې باب د افعال نه والي نو عدل ته وایي او که مجرد نه والي نو ظلم ته وایي دا درې ده لیکن دا وسره علما نه مني دم تصدیر په یقال وکړو یقال خو تمریض صیغه ده زه د طالبانو ته یو ټکی وایم چې عوام پې پوه نه شي مبنا تفسیر امام البخاري على تفسير أبي عبيدة مبنى تفسير صحيح البخاري على تفسير أبي عبيدة وتفسير أبي عبيدة ضعيف في التفاسير بس دمرة تاسو يا ذهن كي واجه يقال سر التصدير فتاسو لغت كتابنا وقتل نفرق بمصدر ده لك عدلية يدل عدلا يا إنصاف توي أو عدلية يدل عدولا يا راس توي دلته قصاده يغسلوا قصدا كمصدر فقص شرفت قاب سره شي نو ظلم توي كباب مجردي كمزيدي او كقصاده يغسلوا قسطا شي نو انصاف توي كباب مجردي كمزيدي بس دا خلاصه شو بس کوم لري خبره ته پرې خو دي خلو رومه کې خبري رومي دا کم نه راوته دو دا چا لغت ته اوسو او د خدا غوښتي ودي او بیا عدل ستوي او شرک په معنا مستعمل له انصاف نو خدا خبر به پرې
حدثنا احمد بن اشکابه د امام بخاري استاد دی او د رواتو حالات به خپل استادانو درته ویلی نشم ویلی. محمد ابن فضیل نه قرابت شروع شو، حدیث غریب دی، لومبی هم غریب دی، دا هم غریب. د هغه استاد عماره دا په ضمې د عین او فتحې د میم سره دی او متشدد عماره به نه وي، عماره به وي. ابن قعقاع عن ابي زرعه، ابو زرعه ګورې 15 کسان دي. دلته ابو زرعه نه څوک مراد دی؟ عمر یا حرم ابن جرير بجلي. یو بل مشهور ابو زرعه دي ته نقل کوي او عبید الله ابن عبد الکریم رازی هغه لاندې تیر شوی دی. دا هغه استاد ابو هريره رضی الله عنه دا حالات په تاسو ویلي. هغه سوی قال النبي صلی الله علیه وسلم کلمتان، هلکه بس مختصره ترجمه به وکړم، خاص ستړی شو. کلمتان او خلق هم ستړی شو، دوه خبرې دي. د دې نه مراد هغه معهوده کلمه او نحوي نه مراد، بس ما یتکلم به به واخل یا ذکر د جز مراد نه کول. حبیبتان محبوب دی رحمان تا وجرتوي ولی محبوب دی محافظ وی لمحبوبیت قائلهما. او زویما نور شارحینو نه نقل کوم چې محبوب ولی دی ځکه د الله صفت د الله خوښ دی کنه. یا زمونږ صفات د الله را طرف د الله غذاتی دي، زمونږ صفات زوال قبلی د خدای نه قبلی خکولی وی او الکه چې بوډا شي سچ جوړ شي بلا راټیټه شي زوړوخته جوړ شي بیا دا څه ده کنه. یو جیلې وي څومره ښکلي او خلک ډیمانډ کوي او مهرونه ورکوي او خشته یو ښکلې وي او چې کله بوډۍ شي زړه پوسکی ته جوړه شي دا جرابه مخې بیا نیولي څه پې خبره خلاصه شوه. لیکن د خدای چې کوم صفات دی هغه ته نه ختمېږي. زمونږ صفات خو الله را طرف نه دي که راکړه غږ یې رانه کوي زب نشته. د الله خو ذاتي صفات دي. اوس به دې یاد دي که خیرګیري کې به دې نه رحمان لفظ راوړو. حافظ وی دی کې اشاره دي ته چې په دې دوه کلماتو د الله دومره رحم ورکوي باعث مقتدي الله رحمت دی. ګورې خفیفتان علی اللسان په ژبه اسانې دي. نو موږ وایو طالبانو ته مبني پکې نشته، هغه ثقیل دی په نسبت د معرب، ولې ګوره تنوین پې نه راځي کسره وغیره او غیر منصرف پکې نشته، هغه ثقیل دی په نسبت د منصرف. فعل پکې نشته، هغه ثقیل دی په نسبت د اسم. بعض اعرابات پې نه راځي. التنافر د کلماتو غدائره که څنګه دی که ها دی مستجدرات للعلا تدل العقاص فی پکې نشته. قریب المخرج قبر حرب بمکان قفر پکې نشته. بس اسان شو. دا هم کنایي لفظ دی. اوس پکې وخت زیات لګي. دا سهلتان کنایه د استعاره ده او ثقیلتان فی المیزان تلک درنی دی. ولې د الله ټول صفات پکې پراته دي سلبي او ثبوتي، بس دونه کافي ده. ګورې خبرې پکې سجع کې مشته. حبیبتان په داته کې حافظ اعتراض کړی دی دا به پریدو. دا خبر مقدم دی اگر چې ابن الحمام ورته مبتدا وایي او دا وروستلی سبحان الله تاویلا مبتدا مؤخره. مبتدا خو قسم د کلمې خو مفرده دا تعبیل وکړو. سبحان الله کې هم ډېرې اوږدې خبرې دي. قاضي سلم کې تاسو ویلې دي سبحت الله سبحانا او دا مصدر دی او اسم مصدر دی او عالم مصدر دی او بیا مفعول مطلق دی او که مفعول به دی مفعول به جوړیږي او بحمده کې عطف په جملې په جملې دی احمده بحمده او که حال دی حال کونه متلبسا بحمده او تقدیم د سبحان ولې دی او صاحب مقرر ولې راوړو. دا به ټولې پریدو وخت ډېر واغېسته. زه به خلاصه معنا درته وکړم. ادا سبحان الله څه چې الله د هر عیب نه پاک دی. د لازمي معنا صفات څه ټول پکې رالل. ایس عیب په الله کې نشته. الله خودي زما مقصد سره زه د دې اعتقاد او اقرار کوم چې الله تعالی کې عیب نشته چې زما ثواب وشي. بحمده سمانا څومره ښکلي صفتونه ټول الله له ثابت دي، الله مستحق دی. نو دا خواصې د زما په څه دی الله زه د اعتقاد او قول کوم چې ما ته اجر میلو شي. او د عظیم درې معنی کوم عظمت ذاتي دومره بل ذات لوی نشته او لویوالی جسمن نه ګورې عظمت تشه عظمت صفتی او عظمت فعلی. دا درې شو. نو شرک فی الصفات او فی الافعال او فی الذات رد شو، توحید فی الذات فی الصفات والافعال ثابت شو. بس دې اختصار شو خان. او امام بخاری خیر کې دا حدیث ولې په دې باب کې منتخب کو؟ ناشنا سړی دی کنه، لوی عالم دی. داسې حدیث یې راوړه. یو حدیث کې راځي چې یو مجلس کې چا نه څه غلط وغیره وشي او اخره کې د مجلس کې تسبیح ووایي دا کفاره د مجلس شي. امام بخاری هر باب یو مجلس دی. نو خامخا استاد نه شاګردانو نه بعضې وخت کې داسې خبرې وځي چې هغه د آدابو خلافي. داسې حدیث یې اخر کې راوړه چې صرف جبر یې پې تېره شوه ټول مجلس دپاره کفاره شوه. بس په دې به اکتفا وکړو. خان صلی الله تعالی علی سیدنا مولانا محمد و آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ستاسو ټولو دې مبارکي او محتمم صاحب دې مبارکي او د عوامو دې مبارکي. جزاکم الله خیر.